الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد نبی علیه السلام د سیرت سلسله وار درس چې کله واقعه د ابو لهب جاری و ابو لهب او ام جمیل چې نبی علیه السلام سره کوم ظلمونه کړي او بیا د ابو لهب هلاکت هغه د سوره تبت یدا ابي لهب وتب د هغې نه معلوم شو چې په هغې کې د دواړو لاسونو ته د هلاکت اشاره وشوله. نو د ابو لهب په باره کې راځي چې کله خلک د غزوه بدر نه هغه راواپس شول، واقعه د بدر نه په اوومه ورځ بعد باندې په ده یوه دانه راوختله چې د هغې د وجې نه د ده بدن هغې دانې خوړل شروع کړل او دومره زیاته بدبویي به وه چې د هغې بدبویۍ د وجې نه د ده خپل رشته داران هغه د خسا د ده تپوس له نشول راتلی او بیا د ده چې کوم زامن نو هغې څه کسان حبشیان یې راوستل او هغې ته یې څه پیسې ورکړلې او هغې د کلي نه بهر وړو او یوه کړه یو کنده یې ورته وکنستله او په لرګوی هغې ته ور وغورځو او ښخ یې کړو. نو دا د نبي علیه السلام هغه خیره وه چې د نبی علیه السلام سره کوم ظلم کړو د هغې ظلم هغه بدله هغه ورته الله تعالی په دنیا وموښوله چې خلک په د ده خواله نه شول تللی او دارنګې د ده درې زامنو عتبه او معتب او عتیبه نو دا عتبه او عتیبه دواړه دا په فتح مکه کې دا مسلمانان شوي وو، چونکې د دې د وجې نه د ابو لهب نبي علیه السلام ته چې کوم تکلیف رسولی و چې هغه د نبي علیه السلام هغه لوڼه مبارکې وي چې دې زامنو ته وي چې را طلاق وله ورکوي، یعنې نبي علیه السلام ته د تکلیف رسولو کې چې په هغې باندې هم نبي علیه السلام ډېر زیات هغه خفه شوی و چې عتبه او عتیبه دې دواړو د نبي علیه السلام هغې لوڼو ته طلاق ورکړو د خپل پلار په وینا باندې. نو وایي چې دا دواړه بیا چې کله وایي مکه فتح شوله نو نبي علیه السلام عباس رضی الله تعالی عنه ته وایي ابن عباس رضی الله تعالی عنه ته چېرې د تره هغه زامن دې نه ښکاري. یا عباس رضی الله تعالی عنه نه یې تپوس وکړو د عباس رضی الله تعالی عنه نه یې تپوس وکړو چې تره ستا هغه رویرونه نه معلومیږي چېرته دي. وایي چې هغه راغی ویې کتل د صفا په ډیرۍ باندې ویدي هغه ځای کې یعنې پناه اغستې وه. نبي علیه السلام ته وی چې د الله رسول هلته دي نو ورته ویې چې دواړه راوله چې راله نو دواړو کلمه وویله او مسلمانان شول او دا یو د کفر په حالت کې هغه وفات شوی مړ شوی او نبی علیه السلام غوښتل هم دا چې یعنې دې دواړه ستا ملګرتیا وکړي، یعنې عباس رضی الله تعالی عنه ته یې فرمایل یعنې مطلب چې دې مسلمانان شي. او دغرنګې څلورم نمبر د نبی علیه السلام دشمني چې کوم سړي کړې وه هغه امیه بن خلف جمحي و. ده به نبي علیه السلام ته ښکاره په ښکاره باندې هغه کنځل کول، بدردي به نبي علیه السلام ته وي چې کله به نبي علیه السلام د ده خوا ته تېرېده نو ده به په نبي علیه السلام باندې داسې سترګې راویستلې
او بلکې په سترګو به اشاره اومه هغه به کوله. نو په دغه باندې سوره همزه هغه الله تعالی نازل کو چې ویل لكل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدد. دا پورا سورت الله تعالی د مبارک هغه نازل کړی دی. او بیا دغه امیه بن خلف په جنگ بدر کې د حضرت خبیب یا د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه د دې د لاسه الله تعالی هلاک کړی دی. او شپږم نمبر ابی بن خلف چې دا امه د امیه بن خلف رورو او هغه قدم اوچت کړو د پیخو، یعنی چې څنګه هغه نبی علیه السلام سره ظلم او زیاتې کو د کرنګې د امه د نبی علیه السلام سره په ظلم او زیاتې کې او نبی علیه السلام ته په تکلیف رسولو کې څه کسر پرېخي نو تر دې چې څومره وس پې کې د نبی علیه السلام سره به ظلم او ستم هغه به کو. نو د مبارک راځي چې یو ځل وی زاړه اډو کې راړل او هغه د کسې د نبی علیه السلام مخ ته داسې کړل چې موږ داسې شنو بیا به موږ دین را ژوند کیږو، بیا به موږ را ژوند کوي. الله نبی علیه السلام ته او فرمایل چې او چې داسې شي بیا به دی الله تعالی را ژوند کوي او بیا به دی په جهنم کې اچي. دا ورته د نبی علیه السلام د طرفه جواب هغه میلاو شو. او د مبارکي د سورۃ یاسین هغه آیاتونه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، دا آیاتونه دا نازل شوي وو چې د به امه یعنی نبی علیه السلام سره په ظلم او ستم کې څه کمې پرې اخی نو. نو دا امه او دغه امیه بن خلف جنگ احد کې د نبی علیه السلام د لاس ولې چې د نبی علیه السلام تویل العیاذ بالله چې زبا طاقت لوم العیاذ بالله ثم العیاذ بالله ما یو اساتل دی زبا په غسوریګه متابه قتل نبی علیه السلام ته فرمایلی زبا طاقت لوم. او چې کله په جنگ احد کې د رامخ کېدو نو صحابه د منکو نبی علیه السلام وی پریږي د نبی علیه السلام دی او صحابي د لاس غشي واغستو غشي ولندې واغستنو په د باندې یو غزار کو چې د معمولی دي سړ باندې معمولی غونه کې یعنی وګاری د غونه کې اغه شه د دې سره معمولی غونه کې دا شانتي او د اغې نه چې د بکمي چغي وهلي نور چې د کملګرو غیبه توي معمولی غونته کې زخم د هغه د بوتوي تاسو ته سپته ده چې دا زخم د چا د لاس دی. دومره ظالمانو چې ورته پته و چې د پیغمبر ماته داسې ویلي دي چې زبر د لاس امرب او زبر د لاس مرداریږم، خو بیا امه دغه خلک هغه ایمان راړلو ته تیار نشول. او دا رنګ عقبه بن ابي مغيث چې د نبی عليه السلام په سخت دشمنانو کې ولعين د دې عقبه بن ابي مغيث په باره کې راځي چې ورځ د ابي بن خلف سره د ډیره گهرا دوستی و، یعنی پخا یارانه او دوستانه یو ور سره. نو یو ورځ د عقبه په باره کې راځي چې دا د نبی علیه السلام سره ناستو او د نبی علیه السلام کلام یعنی قرآن کریم هغه اوریدو. نو چې کله دی پاسې دا دی عقبه بن ابي مغيث سلام ورته وی چې هغه خستلې وی تا دا کلام اوریدو ورته وی چې اوزه هغه خستلې ما دا هغه کلام اوریدو ما سره به نه کینی، ما سره به په دی وجه نه کینی چې ته ولې د سره ناشوي وی ما سره به بالکل نه کینی. البته که ما سره کینی نو په یو شرط باندې به ما سره کینی چې لاړ شه او د دغه محمد په مخ باندې لاړی او توکانی نو اله به ما سره کینی کني نو ما سره زه دې ځان سره خپل ناس ته پرې خودلو ته تیار نه. نو دغه عقبه د ابي بن خلف
هغه راغی او دغه لعین هغه د نبی علیه السلام په مخ باندې هغه لاړې وتوکلې چې په هغې باندې د قرآن کریم د آیتونه نازل شول د سوره فرقان 28 نمبر آیت په هغې باندې هغه نازل شو نو دا د نبی علیه السلام سره هغه چې څومره د خلکو هغه ظلم زیاتی کړي وو خو لیکن نبی علیه السلام د چا سره ذاتیات نو بلکې دغه خلکو چې څومره نبی علیه السلام ته یا صحابو ته تکالیف رسول دي نو دغه تکلیفونه دا ټول په ټوله باندې چې څومره هم دي که صحابو ته دي نو دا صرف او صرف د دین د خاطر دي د دنیا د حاصلولو د وجې نه یا د رشتہ دارای د وجې نه بلکې صرف او صرف د دکې وجې نه چې نبی علیه السلام به خلکو ته یقولوا لا اله الا الله تفلحون اے خلک تاسو لا اله الا الله وایي تاسو به کامیاب شئ او پس باندې نبی علیه السلام ته تکلیفونه رسیدل په دې باندې چې تاسو د چا عبادت کوئ دي نس اوري نس ویني دې دا پته نه لګي چې منګه چې زمونږ چا عبادت او چا مونږ ته چا आवाज او چا आवाज ونکو دا تاسو د خپل لاسه جوړوي به تاسو د عبادت کوي نبی علیه السلام باندې صرف دک الفاظ استعمالول چې د هغه په وجه باندې د نبی علیه السلام د خلکو دشمن شو او نبی علیه السلام باندې ته دعوت الا الله ورکو چې د بوتانو نه سن جوړيږي نبی علیه السلام وو فرمایل چې دا بوتانو تاسو د خپل لاسه جوړوي چې تاسو د خپل لاسه جوړوي تاسو بیا ولې د عبادت لہذا دی خو چې کوم نو په دې دنیا کې ستا په کار نه راځي په آخرت کې به دې ستا په کار هغه راشي نو دغه وجه نه چې څومره د تکلیفونه هغه نبی علیه السلام ته څومره بدر د نبی علیه السلام هغه اوریدلې دي دغه لعینان او خلینا او دغه لعینان څومره سپک الفاظ د کنزلو په شکل کې د بدرد په شکل کې هغه استعمال کړی دي نبی علیه السلام هغه اوریدلې دي صرف او صرف د دین د خاطر د وجه صرف اور صرف د دې د وجه چې نبی علیه السلام به خلکو ته دعوت ورکو او د خلکو به نبی علیه السلام ته په جواب کې هغه به کنځل کولی نبی علیه السلام ته به بدر دي نو دغه عقبه بن ابي معيط په جنگ بدر کې د سو هغه مرداران شول او سقیدیان شول نو دغه عقبه بن ابي معيط دی په دې کې هغه کېد شو او چې کله د مقام صفرا ته را ورسېدلو مقام صفرا ته در رسېدلو سره حکم وشو چې د دنه سر لري کوي نو د دنه سر لري کړی شو ولې چې د کوم ظلمونه کړیو چې د نبی علیه السلام په مرای مبارکه کې د چې کوم نو صادر اچولو او هغه دراخکو او خپل مرګري ته وی چې ورشه ته د نبی علیه السلام العیاذ بالله ثم العیاذ بالله داسې نورانی چهره چې هغې ته به خلکو کتلل نو هغې به ایمان به یې راوړ او د دې لعین د وجې نه د دې لعین د مرګرتیا د وجې نه نبی علیه السلام په مخ باندې لاړې وتوکلې شولې نو ځکه د ده ته هغه سزا په دنیا باندې داسې میلاو شوله چې هغه د ذلت وه د مرګ د ذلت و د مرګ هغه د رسوایۍ وګرځېدو ځکه چې د په دنیا باندې په خپل زندګۍ باندې د نبی علیه السلام څه کړي وه د نبی علیه السلام رسوایي د کوله نو د نبی علیه السلام د رسوایۍ کولو په ځای باندې الله تعالی د ده ژوند عمر هغه په رسوایۍ سره اخرت ته بدل کو او منتقل کو او دغه رنګې دا خو د یو څو کسانو هغه د نبی علیه السلام سره چې کوم ظلم زیاتې او دشمني و هغه او باقی چې کوم کسان ولید ابن مغیره او دغه رنګ نور چې د هغه ابو قیس بن الفاکا دا چې څومره کسانو نو د دې واقعه به ان شاء الله هغه به راتلونکي درس کې ذکر کیږي